السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، نن د ډیر ضروري او اهم پیغام در کول ولایم. ډیر ضروري او اهم پیغام دی. تاسو ډیر توجه منه واورئ. دا کوم تصویر چې تاسو وینئ، دې تصویر کې لیکلي دی او نسبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته کړی دی چې نبی سلام فرمایي چې چا نه ډیر منځونه قضا شوي اگر که د 200 کالو منځونه ولې نه، او دا د رمضان مبارک په اخري جمعه کې څلور رکعاته په داسې طریقې سره وکړي چې څلور رکعاته په یو سلام باندې کوي، او په هر رکعت کې سورت فاتحې نه بعد به وزل هغه آیت الکرسی وای، 15 ځل به سورت کوثر وای. الله پاک به د ټولو منځونه د غاړه به ټول منځونه نه خلاص کړي. دا زما عزتمندو یو خدا خبره چې دا حدیث مبارک نه دی. دویمه دا خبره ده چې دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې دروغ دي. او نبی اسلام فرمای چا چې په ما باندې قصدن عمدن دروغ ویلې، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، د جهنم دی. نو ملګرو، دا ویډیو دا پوسټ ځان لپاره څه دلیل مه ګرځوئ. دا ویډیو مخکې د نورو مسلمانانو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هسې نه چې څوک دا پوسټ ځان لپاره څه دلیل وګرځوي او منځونه قضا شوي را روانه جمعه بیا د رمضان مبارک اخري جمعه ده، بل جمعه په رمضان مبارک کې نه راځي، نو څوک څلور رکعته دغه مونځ ونکړي او ځان لپاره دغه پوسټ څه دلیل ونه ګرځوي، هسې نه چې غاړه بیا بنده شي او بیا له په قیامت کې هغه سزا میلاویږي. نو زما عزتمندو، کیدای شي زما او ستا د یو ویډیو د یو شیر کولو سره مسلمانان د دې پوسټ نه بچ شي، دا ځان لپاره څه دلیل ونه ګرځوي. نو دا ویډیو مخکې مسلمانانو سره شیر کړئ.